دا چنن زما په مسلمانې مور باندې لاس اوچت کړی. تاسو وګورئ په یو ځای کې یو مسلمانې غریب والی ده، د هغې مخ وګورئ. آیا داسې د والو لایق وه؟ څه ظلم یې کړی؟ آیا د انډیا جاسوسه وه؟ آیا د را ایجنټه وه؟ آیا د اسرائیلو ایجنټه وه؟ آیا ستا یې څه بګړاو کړي وو؟ څه نقصان یې تاله در کړی وو؟ څه ظلم یې ستا سره کړی وو؟ خپل بچی در نه خلاصولو، فریاد یې کولو، واویله یې کوله. هره مور داسې واویله او فریاد کوي، نو ظالمه تا دومره سخته واله نه دې ته بلیک واټر تربیت ورکړی دی. دا مال ور باندې بلیک واټر خرڅ کوي، انګریزان تنخواه ورکوي. د دې بوټ انګریزي دی، تنخواه د انګریزانو دی، ګاډي د انګریزي دی. نه عادت و خوی هم د انګریزانو په شانتې خونخوار شو. هغه انګریزان ډېر خري ورنه. که تاسو سوچو کې هغه د مسلمانې ښځې دومره سپکایي او بېعزتي نه کوي. دا بلیک واټر مسلمانان قتلوي، مسلمانانو بېعزتي کوي، مسلمانانو توهین سپکاوي کوي، قرآن بېعزتي کوي. شکل و صورت یې د مسلمانانو کارونه د اغیارو دا بلیک واټر وي. تاسو که سوچ وي که نه، هغه عسکر چې زما د مور په شودو باندې پللې شوې وي، د مسلمانې مور غېږه هغې په خوله کې اخیستې ده. دا په مسلمانې مور باندې څنګه ګزار کوي؟ که چیرې د دې په زړه کې مسلماني وي او دا د مسلمانې مور حلالي بچې وي، نه زما عسکر به زما په مور باندې په خور باندې لاس نه پورته کولی. خو په دې کې حرامیان ډېر وي، په دې کې سره کافر ډېر وي، بېدینه خلک ورکې زیات دي. خلک ور خبر نه دي. زمونږ په دې ادارو کې، په دې فوج کې، په دې خفیه عسکرو کې داسې خلک ورنوتلي دي چې هغه ملک بدناموي. د ملک د بدنامۍ لپاره پر کور باندې ورنوځي. هلکه څه اسرائیل خو نه وي؟ یو طرف له اسرائیل مذمت کوو چې له اسرائیل په کور باندې داخلېږي، انډیا والا په دې کور باندې راننوځي او د کور بېعزتي کوي. ټول عمر موږ دا خبره کوله. نن همغه خلکه، همغه زموږ مسلمانان فوجان چې زموږ په وینو باندې د هغوی ابیاري شوې ده، زموږ په ټکسونو باندې د هغوی وردي شوې ده، زموږ په پیسو معدنیاتو باندې کرسي له رسېدلي دي، جرنیل او کرنیل ورنه جوړ دی. د دې مسلمانې مور شودې راودلي دي. نن په هغې مسلمانې مور باندې په ټوپک باندې، څپېړې باندې، په دې انګریزي بوټ باندې ته ګزار کوي. څرنګه ستا زړه برداشت کوي؟ یو مسلمانه ښځه آیا په ښځې باندې لاس وچتول جایز دي؟ دا ولې کوي؟ دوی ته بلیک واټر تربیت ورکړي، انګریزانو تربیت ورکړي دی. د دوی تربیت غلط شوی دی، د دوی سوچ غلط دی، د دوی نه خونخوار بیړیې جوړې شولې. صرف بس لوٹ مار، اٹھاؤ، پکڑو، دکڑو، مارو، قتل کرو، خون بہاؤ، بس. انسانیت ورنہ ختم دی. نہ پہ انسانیت پوئیگی، نہ مسلمانی پوئیگی، نہ جماعت احترام، نہ عالم احترام، نہ پگڑی احترام، نہ دا چادر اور چار دیواری احترام، نہ مسلمان خد احترام، نہ بوڑھا احترام، نہ سپینی کے احترام، نہ دا چاد معصوم احترام، نہ دا قرآن مقدس احترام ورسشتا. دا ولی بلیک واټر تربیت ورکړی دی. تاسو وګورئ